وكذلك قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إنه يوجب حرمة متروك التسمية عامدا. ګلونو خبره شروع د کتاب الله د معنا وضعي په لحاظ سره څلور قسمو. کمو؟ خاص، عام، مشترک، مؤول. خاص، عام، مشترک، خاص نه خاص چې کوم دی د مقابله او معارضه چې کله د کتاب الله د خبره واحد او د قیاس سره راشي څه ځای وګو ها او بیا اوس عام شروع کنه. عام په دوه قسمه مخصوص عنه البعض او غیر مخصوص عنه البعض. دا څه بحث شروع د مخصوص عنه البعض. دا د هغې اوس دریم مثال ذکر کوي د عام غیر مخصوص عنه البعض چې دا عام به خپل عمومي د دنه بس افراد خاص کې نه چې د هغې حکم جدا شي. ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. الله وی مخوره سوی مما هغه ذبح شوي لم یذکر اسم الله چې وانغستی شي نوم د الله علیه د هغې په ذبح باندې. عنوان بشي توضیح مسألة متروک التسمیه و مسالک الائمه. انه یوجب د آیت ته چې وګورئ نو ثابتوي حرمت متروک التسمیه عامدن قصدن د بسم الله پرې خودي شوي څیز له حرمت ثابتوي. آخرې غاړې ترجمې ته وګورئ. قصدن د بسم الله یا د الله د نوم پرې خودي شوي ذبح له حرمت ثابتوي. حرمت ثابتوي ځکه الله فرمایل چې مې خورې نو پته لګي چې څه دي لکه حرام دي. مسله دا ده چې په کوم ځناور د ذبح وخت کې د الله نوم وانغستی شي که پیرو او که د کستو نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او امام مالک وی چې حرام دی. مسالک الائمه سره ولیکي ومسالک الائمه ودلائل الطرفین. دا د دوه ائمه مذهب دی چې قصدن پرېښودی شو او کو ناسیان نو څه دی ګلونو دا شی حرام دی. امام شافعي صاحب وی که قصدن پرېښودی شو او که ناسیان په دواړو حالاتو کې حلال دی. یعنی د امام ابو حنیفه امام مالک او دا رنګي مقابله کې امام شافعي د دې مذاهب په طرف د تناقض کې دي. یو وی پر صورت حرام دی او بل وی چې مؤمن دی نو پر صورت حلال دی. خود امام مالک دا قول په دې کې صحیح دی چې امام ابو حنیفه نه دی ملګری. نو موږ به داسې وایو چې امام مالک وی چې مطلقاً حرام دی چې نوم د الله څخه شو پرېښودی شو او امام شافعي صاحب وی چې مطلقاً حلال دی. امام ابو حنیفه وی که د کسته پرېښودی شو نو حرام دی ځکه چې حدیث قرآن کې من راغلی لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه او که په ایره باندې واغستی شو په خطایه باندې پاتې شو نو بیا حلال دی. مسالک یاد شو لگا اوس ګوره وجاء فی الخبر علن کې خبر واحد کې راغلی الکه جاء فی الحدیث وا یار کله نه پوهیږئ انه سئل عن متروک التسمیه چې نبی اسلام نه تپوس کړی شو د متروک التسمیه باره کې د هغه څاروي چې په ذبح د بسم الله الله اکبر یا د الله نوم وانغستی شي. فقال نو نبی اسلام فرمایل کلوه بیا یم خوره فإن تسمیة الله زکه د الله نوم خو اسهم فی قلب کل امرئ مسلم د هر مسلمان په زړه کې شته کنه نو خوره.
فلم يمكن التوفیق بینهما نو په دواړو کې تطبیق کیږي نه، یو کې وی خوره او بل کې وی مخوره، نو په ضدینو کې خو تطبیق نه کیږي، په ضدینو کې تطبیق نه کیږي. اوس دې مثال کې د کتاب الله او د خبر واحد تعارض راغلی دی، موافقت نه کیږي، ځکه آیت کې وی چې متروک التسمیه عمدن دا حرام ده، او حدیث کې وی چې چا د کست بسم الله نه نو حلال ده، نو دواړو کې تطبیق نه کیږي. لو ثبت الحل بترکها عامدن، کته وی چې د کست چا بسم الله پرې خدا، د کست چا بسم الله، نو بیا هم دا ذبح حلال ده، نو چې د قصد په پرې خودو باندې حلال ده، نو په یره باندې پرې خودل به په طریقې ولا سي، چې په قصد دې پرې خدا او سټنشن نشته، نو په یره غواسم انسان غرب نه دی. لثبت الحل بترکها ناسیا، نو ثابت بشي حلال والی بترکها په پرې خودو د بسم الله ناسیا، په داسې حال کې چې په یره پرې دی. پوه به نشلی چې دا تا د کست پرې خدا او ټینشن نشته، نو په یره خو باړو سره ټینشن، نو د آیت مطلب دا شو بیا د حدیثو چې کچا د قصد بسم الله پرې خدا اوم خیر دی، او کچا نه په یره پاتې شو نو اومو، نو د آیت څه مطلب پاتې شو چې ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، آیت مطلب پاتې شو ولې خو په یره او په یاد دواړو کې تا معاف کړه. نو پته لګي چې د امام شافعي دا مسلک خو بالکل څه دی غلط دی، صحیح دی، یعنی خطا ده معنی دا. فحينئذ يرتفع حكم الكتاب، اوس وی طریقه دا ده چې يرتفع اوچت بکړي شي، لغو بکړي شي، بے فائدې بکړي شي حکم د کتاب. ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله فيترك الخبر، نو ودا سے خونه کو چې کتاب پریدو، فيتركوا، نو نتیجه دار راځي چې يترك الخبر او حدیث به پریخدو او په قران به عمل وکړو، په قران به. اوس دویم عنوان اولی کې تحقیق المسأله. امام ابو حنیفه دلیل معلوم شو، امام شافعی معلوم شو، کلوه فإن تسمیة الله. اول خبر داور تحقیق د مسئلې دا دی چې حق خبردار چې په ساروی په ذبح باندې بسم الله به ویل ضروری وي، د چا لپاره چاته چې یاد وي، دا یو مسله شو. دویمه خبره، که د یو مؤمن مسلمان نه په یره باندې پاتې شو نو دا هم جایز دی، او دلیل پیدا حدیث دی چې رفع عن امتی الخطأ والنسیان، زما د امت نه خطا او یره الله معاف کړی را. درېمه خبره، د کلوه فإن تسمیة الله والا حدیث سندن نه دی ثابت، دا حدیث سندن ثابتو نه دی، چې دا حدیث ثابت نه دی، نه د امام شافعی د دې حدیث ته استدلال صحیح نه دی. دا تحقیق د مسئلې شو. بل عنوان لیکي توضیح مسألة الرضاعة زواد سره ودلائل الطرفين وتحقيق المسألة. كذلك قوله تعالى، دا احناف وی چې دا خبره عامه ده چې کله چانا بسم الله پاتې شوا نو عام ده، لہذا دا اغا ذبح حلالا، او دا یې روړی دی په عام غیر محسوس عنه الباس کې، پیغامو نو نسیان تینا خاص شو که نه شو؟ باس د څه شروع دی؟ غیر محسوس عنه الباس، او رو دیړه سو مخصوص عنه الباس. سوچ خو دی له پکار دی که نه؟ که نه دی پکار والا؟ دی پردی سب لګې خپور کوي، اکثر داسې کېږي. دا ځایونه لیات کې دا چې بحث راځي د بوله بیا دا بلې پکارېږي، ستا خو د اصولو دغه حل دی وایه نو په ځان پوهېږې نه، صرف فیترک الخبر حدیث پرېږدې، دا ډو حدیث دی نه دی. اوس کتاب الله او حدیث یو بل سره ټکراوي، څه کوي؟ نو دا حدیث دی، دا حدیث دی، دا ثابت نه دی نو، لہذا د کتاب سره دا معارض
اوس به دې وایي چې زمونږ او ستاسو مسلک یو دی، تاسو هم وایئ چې بسم الله به وی او مونږ هم وایو چې وایې به، تاسو هم وایئ چې په یېره معاف دی او مونږ هم وایو چې په یېره معاف دی. وایي زما او ستا به مسلک یو وي خو اصول مو بیا هم بدل دي. ته چې بسم الله وی نو په دې نیت وی چې زه پې د حدیث رد کومه، فإن تسمیة الله فی قلب کل، او زه چې بسم الله وام نو زه دا وام چې څومره احادیث دي نو د دې موافق دي، د دې خلاف اړو حدیث شته نه، او ته خلاف حدیث ګڼې. کاش چې پوهېده یار. وکذلک قوله تعالی، دغسې د الله سبحانه وتعالی دا پیغام دی. و امهاتکم اللاتی، که تاسو وایئ چې دا به شرح وکړي نو الله ګواه دی په دې بس ما دا الدر الرسنیه کتلی دی، شیخ الاسلام فتاوا مې پې کتلی دی، ابن باز مې پې کتلی دی، دغه احسن الفتاوا مې پې کتلی ده، بره فتاوا حقانیه مې پې دا ما د دغې سونو را جمع کړي دي. که ته وایې چې دا بس دا ما ځان کړولی دی نو دا ولیکه. و امهاتکم اللاتی، او حرام کړي شوي دي په تاسو باندې ستاسو هغه میندې ارضعنکم چې تاسو له پی درکړي دي. څه درکړي دي؟ وی دا عام دی او غیر محسوس عنه البعض دی. څه دی؟ چې بس په نوم یې پی درکړو نو دا ستا مور شو، ستا دې سره نکاح څه شو؟ حرام شو. او دا سینه چې چا هم خوړلې ده نو هغه ستا ورور خور شو. دا سینه چې هغه ستا ورور خور شو. یقتضی بعمومه، تقاضا کوي دا آیت په خپل عموم سره حرمت نکاح المرضعه، چې د چا پی د اوسکل د هغې سره نکاح حرام دی. آخر غاړې ترجمې ته وګوره چې د چا پی د اوسکل نکاح حرام دی د هغې سره په عموم د وجې نه. په څه د وجې نه؟ یعنې دا عام د کتاب الله دی او د دې نه څه څیز خاص شوی، دوه ګوټه ترې خاص شوي، پنځه ګوټه ترې خاص شوي، دا عام د کتاب الله دی او غیر مخصوص عنه البعض دی. په خپل عموم دی دا کتاب الله. وی د دې نه زه څه خاص نه منم. ما فهمتم؟ وقد جاء فی الخبر، علن کی خبر کی راغلی دی حدیث کې، لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان فلم يمكن التوفيق بينهما بتطبيق. چل هم له ناراضي دا نه چې ممکن نه دی، دا ترجمه باندې کې دا څه وایي چې چل ناراضي. دا خ ترجمه دا ده پوهیږي. فیترک العدم، علم هو دلیل د عدم نه دی. دا قاعده ځان سره ولیکاله که فلسفه کې راځي دلیل عدم علم دلیل د عدمو، عدم علم دلیل د عدمو. زه د یو څیز نه یم خبر نو دا دلیل نه دی چې دا شی شته دی نه. فیترک الخبر، نو امام ابو حنیفه وایي چې خبر به پرېښودی شي. حالن کې دا حدیث بالکل صحیح دی او علماء متواتر ګرځولی دی. نو مونږ وایو لا تحرم المصة، حرمت نه ثابتېږي یو ځل سینه رودل، ولل مصتان او نه دوه ځله، ولل املاجه او نه یو ځل سینه خوله کې ورکول. یو یې ماشوم پې خوله کېږي، یو یې مور وله سینه خوله کې ورکي املاجه، ولل املاجتان او نه دوه ګوټه. پنځو ځلونه چې کمې نو رضاعت نه ثابتېږي، بلکې داسې علما دي چې هغې وایي پنځه ګوټ هم نه، پنځه مجلسه چې تر کمې نه شوې نو دا ښځه ستا مور جوړېږي او په دې پیو باندې حرمت ثابتېږي او په دې سره ستا دې سره نکاح بندېږي او د دې د لوریانې پته حرامېږي. سوره پورې پنځه ځله یا پنځه ګوټه یا پنځه ځله، خو لکه په یو ځل نه کېږي. په یو ځل اوس پې ورسېدی خمسه رضاعات دی. څه شی دی؟ نو دی دا وایي چې دا حدیث د قرآن مقابله کې راغلی دی. څه کې راغلی دی؟ نو مونږ قرآن لو حدیث پرېږدو. الن کې مونږ وایو دا آیت د ارضعنکم مجمل دی او حدیث د رسول الله بیان کړی دی ګیسا. نه پوهېږي به اوس مو بیان یې کړی دی. الله وایي چې پتا مور حرام دی چې پی د اوسکل. سوال راځي که نه چې څو روپۍ
نو حدیث کې څه وایي چې څو پیرې 500 خمسه خبره ختم شو کنه شو دې کې د مخالفت سشتا خو چې سړی کې د انکار حدیث بوی یا مرضی پکې ګریږي نو هغه تسخ کاری ارسو ته پترس کاری دا مو د قران خلاف دی نو دا مونږ منو چې حدیث د قران خلاف نو مونږ به حدیث نه منو دا خبره ټیک ده خدا سې کې دي چې حدیث او د قران خلافي او دا ته چې وای چې زبر ته وخم چې دا د حدیث ته او د قران خلاف دی نو دا خلاف نه دی دا ستا د عقل خلاف دی او ته دا د قران خلاف دی کاش چې دا خبره تاسو لیکلې والله چې ګوره دا شرحګي نشته دغه مسلو کې مونږ لوبېدلی نو دا د ډېرو کتابونو را جمع کړي دي دا د عقل خلاف دی د څه خلاف دی د پرویزیانو د منکرین حدیثو د جاوید غامدی د تمنا عمادی د اسلم جی راجپوری د چراغلی سے د دې خلکو د عقل خلاف دی نو چې د عقل خلاف دا ټکي سګمنی چې ته چاته وې دا حدیث زګ نه منم چې زما عقل نه مني نو خلک به تسوي چې ستا عقل دې نه مني کنه نو ستا عقل چلیږي نه نو سبا نه جوړه کړي رسه خلاف دی د قران خلاف اوس دې کې ډېر عوام دوکه کیږي چې د قران خلاف دی نه منم الان کې د قران خلاف نه دی بلکې قران مجمل دی او لنډ دی او حدیث د رسول الله بیان کړی دی او بیا ظالم تا خدا ویلیو دی دا به وای رستو چې کله حدیث مشهوري بیا نه رد کو خو چې خبره واحدی عزیز غریب نو بیا رد کو نو دا خو مشهور دی خپل اصول دې مات کړو دروغ دی موي تحقیق د مسلې بس شي لکه تحقیق د مسلې دا دی چې کتاب الله مجمل دی او دا حدیث بیان دی دویم دا چې دا حدیث من المشاهیر والمتواترات دی نو قابل رد نه دی دریم دا چې معارضه شته دی نه تطبیق ممکن دی لہذا دا عام مخصوص عنه البعض شو ارضانکم نه کې غیر مخصوص عنه بعضو او کم سیزونه ته خاص شو 2 ګوټه 3 ګوټه 4 ګوټه دا څه شو لکه خاص شو انو دا مخصوص عنه البعض شو که غیر مخصوص ہو مخصوص عنه البعض ہو دا غیر مخصوص عنه البعض باس کرا ہوستل ٹھیک ہو ما فهمتم یار